رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبالقرآن والحديث قدوة وإماما وبأبي حنيفة مسلكا ومذهبا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. دا سورة هجر 85 او 86 نمبر آیاتونه دي. اوس دې آیت کې الله فرمایي چې د اسمانونو او زمکي کائنات دا ما عبس نه دي پیدا کړی، دا می د یو مقصد لپاره پیدا کړی دي. عبس کار الله وایزه نه کړم. وما خلقنا السماوات والأرض الله وما ندي فیدا کړي اسمانونه او زمکه وما بينهما او چې د دې اسمانونو او د دې زمکو مینس کې د کنا زمکی هم او دی کنا ومن الارض مثلهن اسمانونم او خدای جوړ کړی دی، زمکی هم او جوړ کړی دی. علاوه دا اسمانونه او دا زمکی د دې په مینځ کې چې څه دی دا ما نه دی پیدا کړی عبس فالتو الا بالحق مگر الله دا ما فحق سره پیدا کړی دی کنه پرشتیا سره د یو مقصد لپاره کنه. دا د دې لپاره چې دا کائنات چې کوم دي دا دارالامتحان ده، دا ځمکه دارالامتحان ده. انسان ته او فیری می دی دنیا ته راوستلی، دی ځمکه کې می آباد کړی، اسمان می در ته چت جوړ کو، ځمکه می در ته فرش جوړ کړه. دا دارالامتحان ده، دی باندې به تاسو پرچی ورکوئ، اعمال به کړئ. دغه اعمالو نتیجه به بیا د قیامت په ورځ راوځي. قیامت به راځي. وإن الساعة لآتیه لا بشک قیامت چکم دا غرات لن قید کنه. قیامت برازی
د قیامت په ورځ باندې به بیا الله نتیجه ښیي که نه د قیامت په ورځ به نتیجه الله ښیي که یو مدرسه سکول کې طالبان فرچې ورکړي امتحان ته تیاری وکړي فرچې ورکړي او بیا د مدرسې ناظم یا سکول والا ماسټر آغا نتیجه منظر عام باندې اون لګي بیا طالبان د سکول الکان پریشان مړاسي تیاری وکړه ستوري شو سبقونه میاد کړو نتیجه یا اون خودل کنه اوس مونږ ته پته نه لګي چې زموږ نمبر یې څو دي د عمده او د کوټه پته پکې نه لګي اوس د ازمکه مخ روی زمین دارالامتحان ده دا مونږ ټول اوس په اعمالو کې لګیا یو فرچی حل کو اعمار امتی ما بین 60 الى 70 بس شپیتا او یا څکم څزیات کال خدای مونږ ته وخت را کړی د لکه مدرسه سکول کې 3-4 غنټه وخت ورکی دا 60-70 سال الله مونږ ته وخت را کړی د چې دی کې فرچه حل کړی دا نتیجه بیا میدان حشر کې الله ښکارا کوي وان الساعه لآتیه او قیامت چې د بشک دارات لنکې ده جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي چې قیامت رات لنکې ده چې کوم خلق تا تکلیف درکې کنه ستا توهین کړي کنه تا تنگئی محبوب قیامت رات لنکې ده قیامت کی بتاتا ستا ملګرو ته ثوابونه درکړم دیت به عذاب ورکړم کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون اي تاسو څنګه انکار کړی د الله د وحدانیت نه د خدای د وجود نه حال دا وچ وکنتم امواتا تاسو مړوي کنا دمړي نطفه په شکل کې وای کنا فاحياكم بیا الله را ژوند کړی دنیا ته را واستي ژوند درکو کنا ثم يميتكم بیا په خپل وخت کې بیا الله تاسو مړ کړی کنا ثم يحييكم بیا د قیامت پر ورځ بیا را ژوند کړي کنا ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون ثم اليه ترجعون بیا الله طرف تستاسو واپسی وکنا الله سره ملاقات وشکنا الله بتا سره حساب کتاب کړي ونزع الموازين القسط ليوم القيامه وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين میدان حشر کی با اللہ وائی دا انصاف والا ترازو لگوما که دنیا کی تا در رائد دانی پا مقدار وڑو کئی عمل دی کڑیو دا خیر
اغبم علاوی زرارم ستادنی کو عمالو طلبی کبی کیدم که بد عمل دی کڑی و اغبم ستاد بد عمالو تلکی واچی وما فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون زغ قادر ذات یما شتاس می پیدا کړی د یو قطره اوبونه بیا مې رزق درکو بیا به مړه کړمه بیا به م را ژوندي کړمه زما نه سوا علاوه ستاسو بوتان بل څوک دا کار کړی شي که نه نشي کړی که نه وإن الساعة لآتية الله وی قیامت چه دا دارات لن کید کنا فاصفح الصفح الجمیل محبوبت پڑڑ شددی مشرکانونا خپڑڑ کیدل کنا یعنی دا دوی ندر گزر اکڑ کنا خدر گزر کیدل دا سورہ حجر مبارک دا مکی سورت د هجرت نمخ کی نازل شوید د هجرت نمخ کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملاوی دو نمخ کی 13 سال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی دا د هجرت نمخ کی خبرت هجرت نمخ کی چی کم سور نازل شوی دی غطا مکی وائی اس مکہ مکرمہ کی د جہاد حکم لانو راغلی د خدای حکمت ہو دی کی چی مکہ کے د جہاد حکم نو رالے گلے د مشرکین مکہ د طرفنا ہر اعتبار سر بی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگاو صحابہ بی تنگول صحابہ بار بار دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کرچ یا رسول اللہ کہ تاسو اجازت وی من بدی سر او جنگی و بدلب دینوالو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلنا صبر اکڑی چکل دا خدای دا طرف نے اجازت راش نس آغا مکی جون کی جناب رسول اللہ تعالی فرمائے چی فاصفح الصفح الجمیل محبوبت پڑڑ شددین خپڑڑ کیدل یعنی صبر اکرد دی فتکالف و باندی برداشت اکرا صحابو تم اوائی چی برداشت اکری کنا زکا علاوی زما مصلحت دغ مکی جون کی زما مصلحت داد چی تاسو صبر اکری کنا او بیا اللہ وی ما تفتد چی بیا بد جہاد حکم در لیگم د ہجرت نرستا بیا چی مدینی منوری تا ہجرت شو اللہ آیات را نازل کو چی محبوبا فضربو فوق الاعناق اس دا ہجرت نرستا غا صبر در گزر پڑڑ کے دل دا ختم شکنا اس دا دین کاروالی چی فضربو فوق الاعناق وضربو منهم کل بنان
دا مشرکین څه دي کنا دا پدې کوپویو وای کنا چې کمپیوټر یې خراب شي د ګوتو په سرونو باندې وای کنا چې توري اسلحه لاس کې نیولای نشي کنا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الله ويغا مظلوم مسلمانانو تا صحابو تا دا جهاد دا جنگ حکم ملاو شو و صحابه خودیر لگو کنا الله ويكا لگ دی خیر دا وإن الله على نصرهم لقدير. دا صحابو پا مدد باندی اللہ ویز قادر یما زکا اول جہاد اول غزا دا بدر و 313 صحابی کرامو دا ابو جال فوج مسلح 1000 اللہ مدد اکو کنا مددی اللہ گورا فاصفح الصفح الجمیل دا اخلاق آغا مکی زندگی کیو چی هجرت شو بیا دا جهاد حکم را نازل شو بے علاوی الوحی که اس سوک داوائی چی جی اسم صبر کول دی اسم فاصفح الصفح الجمیل باندی عمل کول دی با دی پنجاب گیو شتا آغا وی ہمیں آج بھی مکی دور سے گزرنا ہے ہمیں آج بھی مکی دور سے گزرنا ہے دا خرزو عیسائیت دا شاخی تاخیزوی دا عیسائیت پر چار کری دا دی خبری پزی زمن کی در حقیقت دا جہاد نا انکار کری مکی دور خو 13 سال آغا ختم شو بیا خو مدنی دور شروع شو او تر قیامت تفوری بمدنی دور وی وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد معازن الى يوم القيامة. جناب رسول الله فرمائلا چه جهاد بدا قیامت ترزی پوری جاری وی اوی با مسلمانان با جہاد پہ تر قیامت تفوری است چوائی چامی مکی دور سے گزرنا ہے مکی دور خلاڑے بیاوائی چی بدر احد خندق یہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے ہمیں پیچھے دیکھنا ہے پیچھے دیکھنا ہے پیچھے دیکھنا ہے پیچھے اپنی دادی کی قبول کو دیکھنا ہے یا تیری نانی کی قبول کو پیچھ سے دیکھتا ہے اپنی دادی کی قبول کو پیچھ سے دیکھ نانی کی قبول کو پیچھ سے دیکھ پیچھ مطلب یہ کہ ہمیں عیسائیت کو دیکھنا ہے عیسائیان و تب منگورو عیسائیت تب گورو ہمیں پیچھ دیکھنا ہے پیچھ مطلب دا چھ عیسائیت کو دیکھنا ہے عیسائیت تب گورو زمون لفار بدرم دلیل دا احدم دلیل دا قرآن زمون لفار دلیل دا او قرآن دا بدر دا احد دا خندق طول واقعات بیان کردی کنا دا دا شاخی تاخی زوئے دا دا پنجاب ملا چکم دا 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 عیسائیت فرچار کردی دا عیسائی کافر دا کنا ان ربک محبوب بیشک استا رب چتا هو الخلاق اگر دیر لوی پیدا کون که ذاتا بسی غی مبالغ باندی پیدا کون که ذاتا طول کائنات پیدا کری دی طول کائنات پا ختم کری بے بیرا جوندی کری کنا العلیم محبوب استعرب چدا غالم دا پہر چباندی فوہی کنا
مکی دور کی د صبر حکم کنا دیکی حکمت استعرب علیم ذات چه دغا صبر کی دغا صفح جمیل کی دیکی د مسلمانانو خیر دا او د اجرت نرست چه خدای د جهاد حکم در اولی گئی نو محبوب ظالم ذات ما تفتد چه رست بیاستاسو جهاد کی خیر دا تر قیامت فوری واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين